اولنې ذمہ داری د عالم هغه دا ده چې د الله کتاب به بیانوي. قرآن کې الله رب العالمین ذکر کړی دی چې د علماؤنا الله وعده غسته وا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ انبیاؤنا هم دا وعده غسته وا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ دا الله کتاب به خلکو ته بیانوي ولا تکتمون او پټوي به نه. دا وعده الله غسته وا. نن د علماو منبر رسول سره لوی خیانت داره چې د الله او د الله د رسول خبره څوک په منبر رسول نه کوي. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه د الله د کتاب ډېر لوی مفسر تیر شوی دی او د تاریخو امام دی. په حدیثو کې ورته الله ډېر لوی مهارت ورکړو. هغه وی فالواجب علی العلماء الکشف عن معانی کلام الله. فعلماء دا واجب دی چې د الله د کتاب یو لفظ به عوامو ته ښکاره کوي، حق به ورته بیانوي. نو دا د علماء ذمہ داری ده چې ټول عمر د صرف د سلوختو صفتونه کړي دي چې مړي پسې سلوختي وکړي کنه نو دې داسې جنت ته پور نه وړي چې یو لنډ پل وته جوړ شوي او جنت ته ځي. دا د منبر رسول سره خیانت دی. مونږ صرف اور صرف د هیله اسقاط صفتونه، د عید میلاد النبی صفتونه، د لړمی الوا صفتونه، لیکن د الله د کتاب خبره، د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خبره دا څوک په منبر باندې نه کوي. او الله چې د بنی اسرائیل نه ګیله کوي نو الله فرمایي بمستحفظوا من کتاب الله. دی خود دې مکلف شوي چې د الله د کتاب حفاظت وکړي. دا د علماء ذمہ داری ده چې بیانوي نو د الله کتاب به بیانوي، چې خبره کوي نو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به کوي. د الله او د محمد مصطفی نه علاوه د بل سړي د خبرې حیثیت څه دی؟ د چا د خبرې مقام څه دی؟ د چا د خبرې حیثیت څه دی؟ یا د یو سړي جرأت څه دی چې یو مسله کې الله فتوا ورکي یا رسول الله فتوا ورکي؟ د کلی د امام سره حیثیت او حق بیا جوړیږي دا غي مقابله کې نه جوړیږي. لیکن دا پټه د عوامو پستر ګچاله ګولې دي. دا هغه عالم چې هغه د الله د کتاب او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د حدیث بیان نه کوي. ډیر خلک وایي و یار نن دا په منبر رسول دا مولان خوبونه ولې بیانوي؟ نن سبا خو د نیټ دور دی، تاسو وینئ کنه یو مولا خوب ویني چې ما امام ابو حنیفه رحم الله علیه په ویښه لیدلی دی جومات کې. یو وایي چې یاره ما پلان کې پیر لیدلی و په قبر کې جادو پیشه به ولت یې وخلی. څوک وایي یاره چې ما پلان کې سړی ولیدو په هوا باندې الوتو. دا کیسې او کهانې ولې خلک کوي؟ سوک خود دومره پوری بے حیائی تلاړل چې د محمد رسول الله تذکره کوي چې خوب کې ملی دو العیاذ بالله العیاذ بالله نقل کفر نباشد. وای د هغه مخصوص اندام سره خلق لګیا او چا پټاو مونږ پټاو خلکو ښکارا کوو. دا خبره ولی په منبر رسول باندې مولان کوي. وجدا د الله د کتاب او د محمد مصطفی د احادیث بیان مونږ پرې کړي. نو کله چې یو عالم قرآن نه بیانوي، کله چې یو عالم احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیانوي، یو عالم حق مسله نه بیانوي، نو خامخا تش کیسې او خوبونه او لطیفی او دارنګي فضولیاتو نه بغیر خو بیا جون تویل ګران دي. کله چې عالم دا عزم کو چې قرآن به بیانوم، حدیث د رسول الله به بیانوم، بیا د تکلیفونو په خلک خان دي نه دی، بیا کیسې نه بیانوي، کہانې نه بیانوي. سونه کال تیر شو مولانو د اولیاء کیسې بیانول ختم نکړل. یره پلان کیږي کې ولی دی هغه په اوالو ته، یره چې پلان کیږي کې ولیو نو هغه پس د مرګ را ورسېدو د پلان کې امداد کو. یو رکتی شي رکتی دا ولی شه د الله کتاب بیان کا، د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د
سنت خبر ہوکا دا ست طرف تا دے قوم روان کرے دے عرض میں دا کو چی دا اللہ کتاب دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت دا دے امت ذمہ داری دا علماء او دارنگ چکم دینو دا عوامو چی دیتا بغوگ دیو دا با اوری گورا معاشرہ کی دو ذمہ داری دی